أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. سورة حامیم سیدہ وا مخی آیتونو کے تذکرہ وا د دې چې د الله نه سوا بل چاته سجده مکوئ، الله ته سجده کوئ. دلائل په توحید باندې وو، عاجزی د ملائکو یې هم ذکر کولا، بیا دلائل په توحید باندې وو، زمکه وچه ده بوټه فصل سپکی نشتی، الله په بارانو کو نو بیاي پکې فصلونه راوخې جول، زمکه بیا را ژوندۍ کړه، دغه سي الله به مړي هم ژوندي کوي. الله په هر شي باندې قادر دی. تخویف اخروی د خلکو د پاره چې ایمان نه دی راوړی جهنم ته بزي. تذکره د خلکو چې قرآن نه مني، د قرآن کریم نه انکار کوي، د قرآن کریم صداقت هم ذکر کاو. تسلیم وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا وز دی آیتونو کې دی آیات کې د یو اعتراض جواب کوي، بیا ورپسې دی بل آیات کې ولقد آتینا موسی الکتاب سره د بل اعتراض جواب وي. دارنګې دی لبا تخویف ورکی د قیامت په حال ذکر کولو سره دلیلونه په توحید باندې پیش کړي. او بیا د انسان چې کوم عملونه دي الله په احسانو کې نو د یو شانی چې کله تکلیف ورته ورسي نو د بل شانی داغي تذکره کوي. ولو جعلناه قرآنا اعجميا کچره ګرځولې وې منګه د قرآن کریم لرا اعجمی جبکی لقالوا نخامخا د خلق به لولا فصلت آیاته ولی تفصیل سرندی آیاتونه د دې ولی وضاحت نشته په آیاتونو د دې کې اعجمی و عربی. بل خبره به بیا داوا چې او کتاب دی عجمی او سړی دی عربی. قل هو للذین آمنوا هدى وتوا دا قرآن کریم دا کسان د پاره چې ایمان راوړل هدایت ته او شفا ده، او هغه کسان چې ایمان نه راوړي نو په وګونو دا کې بوج دی او دا قرآن کریم په هغې باندې ړونوالی دی. اولئک ینادون من مکان بعید، دا کسان آواز به کولی کېږي دې ته د لرې ځای نه. اعتراض د دې خلکو دا و چې دا قرآن کریم په بله ژبه کې راوړه. نو که په بله ژبه کې راغلی وی نو فصاحت به پکې نه و، تفصیل به بیا نه کېده. ولې نورې ژبې چې دي نو هغه ټولې هغې ته عجمي وایي. عجم، عجایم دا ګونګي ته وایي، چاړه ته وایي،
دا چاړاګان دي دا څومره جبې چې دي نو هغه خلک هغه داسې دي چې د عربۍ په نسبت باندې دا ګونګیان دي چاړاګان دي لکه څنګه انسانان دي نو دا خو خبرې کوي ساروي دي نو هغې ته عجایم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اتقوا فی العجائم د دې عجایمو په باره کې د دې سارو په باره کې د الله نه ویریږئ په دې باندې زیاتې مه کوئ ظلم پې مه کوئ د دې وهلي د دې لا کار ته زیات اغستلی دی لا خوراک نه ورکولی خوراک کم ورکولی دارنګې د دې لا آرام نه ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د دې څاروو نه منبرونه مه جوړوئ چې بس لپاسه پې ناستې بس کوزېږې ترې نه نو هغې ته ګونګیان وایي څاروي دي د انسان په نسبت باندې هغه څاروي دي دغه ګونګیان دي څاروي او د عربۍ په مخ کې دا نورې ژبې چې څومره دي دا ګونګیانې غونده کې دي د دې علاقې اوس خبره به داسې هم کوي دا قرآن کریم په عربۍ ژبه کې دی دا موږ له په عجمۍ کې راوړه موږ له په پښتو کې راوړه موږ له په اردو کې راوړه موږ له په بله ژبه کې راوړه موږ به هله منلو نو که په بله ژبه کې وی نو هغه فصاحت بلاغت چې په کوم عربۍ کې دی نو هغه په دې کې نشتی دا د خلکو وچ پوچا پزل اعتراضونه دي نه کچرې بالفرض دا ابتدا کې نازل شوی وی دغسې په بله ژبه کې نازل شوی وی په عربۍ کې نه وی په سریانۍ کې وی په عبرانۍ کې وی په پارسۍ کې وی دا ژبې په هغه کې وی اردو دا دا ژبه خو ډېره وروسته جوړه شي ده پښتو ده پښتو مخکینۍ ده تاریخ کې لیکي چې دا د عیسی علیه السلام نه 15,000 کاله مخکې دا ژبه وجود ته راغله پښتو ژبه دا ډېر پخوانی ده دا هغه تقریبا ابراهیم علیه السلام د دور بلکې د هغې نه مخکې ځکه د ابراهیم علیه السلام په خبرو کې د هغه په واقعاتو کې داسې الفاظ میلاویږي چې هغه پښتو کې دي د پښتو د هغې لکه زم په باره کې بعضې دا وایي چې دا اصل کې و زیم موږ هم پښتو کې زیم وایو زیم کوي وایي کوهی خلک کني هلکه زیم پکې راښکاره شوخه نو دا د هغه وخت کې هغې ابراهیم علیه السلام چې خپله بیبي پرېښودې وه اسماعیل علیه السلام ورسره و اسماعیل علیه السلام هغه ځای کې پروت دی او خپې وهلي او هغه ځای کې د زمزم اوبه راښکاره شوې نو هغې ته چاپېره ته دیوال ووهو د شګو او یې زیمون زیم دی وی څوک نور تعویلات کې بهرحال بعضې خلک دا وایي چې دا د پښتو لفظ دی داسې نور الفاظ شتي زمونږ تنور لفظ چې دی تنور دا تر اوسه پورې دا را روان دی هغه دور کې مو د نوح علیه السلام په دور کې د تنور لفظ او دا هغه دور نه را روان دی دغسې بعضې نورې خبرې نو اعجمي و عربي
که چېرې دا قرآن کریم په بله ژبه کې نازل شوی وی نو بیا به دې دا وي چې اعجمي و عربي. اولنۍ خبره خو به دا کوله چې دې کې فصاحت پکې نشتی. فصاحت چې څومره په عربۍ کې دی نو دې صرف په بله ژبه کې نشتی. او دویمه خبره به دا کوله اعجمي و عربي چې آیا کتاب دی عجمی او پیغمبر دی عربي. دا به عجیبه خبره مې ولیده وي. پیغمبر به چې کومه هغه ته بیا دو مشکلاتو، یو به خلکو ته مسله کوله، بل به خلکو ته دغه بله ژبه مې زده کوله که نه. ولې چې دا کتاب دی په بله ژبه کې پښتو کې راغلی، جو عربیانو ته پښتو وي، پښتو به یې زده کوله. پیغمبر ته خو به د الله طرف نه ویله کېده، لیکن دې خلکو ته خو به ښودل پکارو که نه، نو مشکلات به ډېر وو. او قرآن کریم د هغې په ژبه کې راغی. مخکې صورت ابراهیم کې تیر شي الله وی ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. کم پیغمبر چې مې لېږلی نو د هغې خلکو په ژبه مې لېږلی، خلک په ژبه پوهېدو. کتاب دی نو کتاب هم په هغه ژبه باندې. نو که دا په بله ژبه وی نو بیا به د نور اعتراضونه کول، او د اعتراض نه سړی دمه کېږي نه. ښه دا انسان دی دیسې اعتراض کوي. زمونږ کتابونو کې هم وایي قیل قلنا قیل قلنا. که چېرې دا ویلی شوی وی داسې چا ووی نو موږ به داسې وایو. که چا اعتراض کاو نو موږ به جواب کوو، که چا شبه کوله نو موږ به جواب کوو. خبره کوي. نو اعتراض نه په اس وخت کې څوک خلاصېږي نه. که سړی ښه خبره کوي جو هم اعتراض دی، که د هغې الټه کوي جو بیا اعتراض دی. قل هو للذین آمنوا وتوا دا کسان دپاره چې ایمان راوړلی هدایت دی، و شفاء او شفا ده، شفا ده د ظاهري مرضون نه هم او د باطنو نه هم. اصل کې باطنی مرض چې هغه د عقیدې مرض دی، د شرک مرض دی، د بدعاتو مرض دی، هغه په دې باندې ختمیږي. د منافقت مرض دی، دا په دې باندې قرآن کریم باندې ختمیږي. او بل ظاهري مرض هم قرآن کریم باندې بعضې مرضونه دي چې سړی دم کی الله یې ښه کوي. قرآن کریم کې بعضې آیاتونه داسې دي چې لکه صورت دی صورت فاتحه ده، نو د هغې مستقل یو نوم دی صورت رقیه. دا د دم صورت دی. او څه صحابو هغه به هم دا کول، دغه آیاتونه به صورت فاتحه به وي، په دې باندې دمول به کول. دارنګې آخرني صورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حسن حسین رضی الله تعالی عنهما دمول، نورم دمول به کول په. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دا صورتونه به وي، خپل لاسونه یې مخکې کړو، یو ځای به کړو، په دې کې به چوپ کړو او خپل بدن باندې به راښ کودو. نو قل هو للذین آمنوا هدن وتوا دا خلکو دپاره چې ایمان راوړلی هدایت ته، لار ښودونکی دی، و شفاء او شفا ده، والذین او بل شفا ده د څه شي نه. پس اوسني دور کې مختلف قسم اعتراضونه دي، مختلف قسم خبرې کیږي، او نه چې قرآن کریم ستا سره په دلیل کیږي، نو په دې باندې سړي زړه مطمئن کیږي. والذین لا یؤمنون فی آذانهم، او کسان چې ایمان نه راوړي په غوږونو د دې کې وقر بوج دی، درونوالی دی، غوږونه درانه شي دي. وهو علیهم عاما، او دا قرآن کریم په هغې باندې ړونوالی دی. نو قرآن کریم د بعضې خلکو دپاره هدایت او شفا ده، او د بعضې خلکو دپاره دا د ګمراهۍ سبب جوړیږي. او څه عجیبه غوندې خبره شوه. قرآن کریم یو دی،
د چا د پاره ښه دی او د چا د پاره بد دی. مخکې تیر شي سورت مائده کې تیر شي هلته کې دا قرآن کریم د دې دپاره د شقاوت سبب دی، د دشمنۍ سبب دی. نو هلته کې موږ ویلي چا ویلي او د قرآن کریم مثال ذکر کړلی نو هغه د باران سره ذکر کړلی. باران چې وریږي نو دا یو شان وریږي، په ډیران باندې، په خراب ځمکه باندې، په ښه ځمکه باندې یو شان وریږي. خو چې ښکلې ځمکه وي، خوږه ځمکه وي، نو هغې کې ښکلې فصلونه راوخیږي. او چې ډیران باندې وشي نو بیا ترې بدبو راښکاره شي. خراب ځمکه باندې چې هغې کې خراب بوټي را پیدا شي. چا ویلي وی باران کې د لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لاله رویت در شور بو مخص. باران په دې کې څه خبرې نشتی. ښکلې ځمکه باندې وشي جو ښکلې فصلونه راوخیږي، باغونه تر و تازه شي. او چې خراب ځمکه وي هغه کې بو مخص پیدا شي، خراب څیزونه را پیدا شي. او دغه یو باران دی دا چې کله په دریاب باندې کیږي نو دریاب کې هلته کې هغه سیپي ورته وایي، هغه شی راوخیږي بره او دې باران ته خوله وازه کړي چې څنګه د باران یو ساس کې پکې دننه ولګي د هغې خوله بنده شي او کته لاړه شي، د هغې نه ملغلره جوړ شي. دغه یو باران د احساس کې دي. نو دلته په ډیران کې چې وشي جو د ډیران ګن پې زیاتېږي، او هلته کې په دریاب باندې چې په هغه ځای کې په هغې سیپي کې وشي نو هغې کې ملغلره جوړ شي. نو قرآن کریم هم داسې دی. نو چې د چا د دننه د زړه ځمکه پاکه ده چې په هغه کې ښکلي ښکلي اعمال را پیدا شي، او چې د چا ځمکه ګنده ده نو هغه کې دشمني را پیدا شي، هغې کې نور کفر زیات شي. اولئک ینادون من مکان بعید، دا کسان را بللی کېږي به آواز کولی کېږي دې ته د لرې ځای نه. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقین ورکړی موږ موسی علیه السلام له کتاب، فاختلف فیه، نو اختلاف کړی شی په هغې کې. اعتراض دا و، د خلکو اعتراض و، وی دا د څه په لږ لږ وی، نن یو مسله ده جو بل ورځ بله مسله ده جو بل ورځ بله مسله، په یو ځای راوړه موږ ورته غوږ کېږدو خیر دی. یو پرې راته ووایه خبره خلاصه کړه، بیا موږ ورته تنګول مه کوه، بیا موږ نه تنګې. دقه یو پرې ووایه خبره خلاصه کړه. نو قرآن کریم چې نازل شوی دی نو دا په 30 کاله کې نازل شوی دی، ډېر وخت یې پرې اخیستی دی. لږ لږ راغلی، لږ لږ راغلی، لږ لږ. نو دا په یو ځای راوړه چې خبره خلاصه شي. الله رب العزت دا غي جواب کوي، ولقد آتینا موسی الکتاب، او یقین ورکړو موږ موسی علیه السلام له کتاب په یو ځای باندې. تورات چې ورکړی شی نو په یو ځای باندې ورکړی شی دی. فاختلف فیه، نو په هغې کې اختلاف کړی شی و. نو که قرآن کریم نو هلته خلکو وی لږ لږ به دې راوړی. نو ما مخکې وویې د اعتراض نه خلک سړی دمه کېږي نه. زموږ د پښتنو خبره ده، یو سړی خپل زوی په واکاو، نو هغه ته وی زه چې ځو خرې روان کړلی، نو روان دي، نو خر تش روان دی او دی پسې شاته روان دي. نو زموږ د پښتنو په هر څه کې د پردي کار کې کاري. هلته کې چې لږ مخې ته لاړو جو خلک دې قمقلان ته ګوره، هغې خر هسې روان دی خو یو پې سور شي که نه. هغه پلار دې بچي ته وی بچیا دا خلک داسې خبرې کوي جو ته پې کښېنه. نو صحیح بچی پې کښېناست او مشر پلار یې پسې روان دی چې لږ مخکې لاړو وي دې ته ګورئ سنډې په دغه کښېنول دی
هغه غریب بوډا هغه پیدل روان دی هغه چې لوګړي مخکې شو بچیا دا خلک دې خبره کوي جاسړی ته راکوشې وړوکې زوی ته راکوشې دی او پلار سور شی دی چې لوګړي مخکې لاړو ویده ته ګورای کافر سنډه دی او هغه په دغه باندې ناست دی او هغه وړوکی چې دی را وړوکی پسې پیدل منډي وایي اوس د هغې نه وړوکی جوړ کړو مخکې اول هغه غټ او دا بل بوډا و اوس هغه غټ شو دا بل چې دی وړوکی شو هغه یو بچی تم راوخېجنو هغې پې هم کېنول دی دواړه ناست دي چې مخکې لاړو ویدې ته ګورئ او وړوکی خرګی دی او دوه سړي پې ناست دی ظلم نه دی دوه تنه پې ناست دي دواړه ترې راکوز شو چل ورسره وکړو خپې وله وتړلې په شا یې کړو لوګړه چې مخکې لاړو دې ته ګورئ نادیده ورته ګوره خرې به اوږه کړلی هغه آخر یې راکوز کړو وی خلکو موږ ته خونه وښایي چې چل وکړو دواړه پې ناست وو نومونه پرېښودو یو پې ناست و بیا مشر ناست و کشر پیدلو کله کشر پیدلو مشر دا ټول کارونه موږ وکړو اوس چې چل وکړو اوس تاسو خونه وښایئ اوس موږ په شا کړو نو په دې باندې نه پرېږدئ بچی ته وی چې د خلکو په اعتراضونو باندې به غوږ نه وړې دې ته غوږ مه ږده بل کار به کوي په دې پسې چې روان شوې د هېڅ کار نه به هېڅ کار به ونه کې خلک به لګیایي خبره په یو غوږ اوره په بلې وباسه بل کار به کوي نه هله به کار وکړې او که نه دې خلکو خبرو ته غوږ کېښودو یو وایي دلته کې زموږ دا خلک هم ډېرې مشورې ورکوي سړی به آبادي کوي سړی به یو ځای کې کار کوي یا نه دا داسې وکړه بل وایي نه دا داسې وکړه بل وایي دا داسې وکړه څه چل وکړم نو خبر ښه هوښیار سړی هغه چې هر یو چې راځي هغې او ښه ټیک ده تا چې کومه مشوره راکړه صحیح ده بل وایي داسې وکړه وایي ښه کوه هغه چې ستا په ذهن کې څه راځي ستا مرضي هغه کوه خلک به شل خولې دي شل خبرې وایي اعتراض نه څوک د مکیږي نه نو ولقد آتینا موسی الکتاب یقین ورکړی موږ موسی علیه السلام له کتاب په یو ځای باندې فاختلف فیه نو اختلاف کړی شو په هغې کې ولولا کلمة سبقت من ربک کچرې نوی فیصله ستا د رب مخکې کړی شوي لقضیه بینهم نو خامخا فیصله به شوې د دې په منځ کې الله مخکې نه فیصله کړله که هغه فیصله الله نوی کړي نو اوس به په دې باندې د دې خبر خلاصه کړې وی وانهم لفی شک منه مريب یقینا دی چې دی خامخا په شک کې دي د دې نه په کلک شک کې دی اخته دي من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل کړلی نیک نو خپل فائدې لپاره کړی من اساء فعليها او چا چې بد کړی نو وبال وي په دې نفس باندې وما ربک بالظلام للعبید او نه دې ستا رب هیڅ قسم ظلم کوونکی په هیڅ بنده باندې الله په چا باندې هیڅ قسم ظلم نه کوي دا څه چې کوي انسان په خپله کوي په ځان باندې په خپله کوي که دا انسان روان دی جهنم ته ځي نو دا دی الله نه بیایي دی په خپله باندې دا عمل یې بیایي وایي چا وایي په خپله نو ګیله سله د بله دا عمل داسې کړلی چې هغه ته مستحق شوی د عذاب نو وما ربک بالظلام نه دی ستا رب هیڅ قسم ظلم کوونکی بزی ظلمین وایي للعبید د هیڅ بنده باندې الیه یرد علم الساعه الله ته واپس کولی شي علم د قیامت علم د الله سره دی د مرګ علم د الله سره دی کله به سړی مري وما تخرج من ثمرات من اکمامها او نه راوځي د میوونه د کڅوړو خپلونه د غلافونو خپلونه ما تحمل من انثى او نه اوچتوي هیڅ یو ماده ولا تزعو او نه زیږي الا بعلمه مگر په علم د الله باندې دا څه چې کېږي میوه چې راخیږي نو دا د الله په حکم باندې کومه یوه ماده که هغه زنانه ده او که هغه نور حیوانات دي
دی چې کم حمل اخلی، کم امید او کم بوج اخلی، دا د الله په حکم باندې، دا الله په علم کی. وما تحمل من انسا، او نو چتی نبار کئی حس یو مادہ حس یو زنانا، ولا تزعون زیگئی الا بعلمه مگر پا علم دا اللہ. ویوم ینادیہم، او پا آورز بانے چا اللہ باوازو کی دی تا این شرکائی، کم زی کی دی زماغ شرکا چی تاسو وطوے، ستاسو پا گمان چی ستاسو چی زما کم شریکان دیا کم زی دی. قالو ناغی بوئی آزنناک من خبر در کرلے تالا ما مننا من شہید چی نشتے زمانگنا سوک دے گواہی کون کے، سوک نشتی دی با انکارو کی. مخیم تیرشیو سورت انعام کم تیرشیو دی با انکارو کی. من خود شرک اسرارو کڑے ندے کلب وئی وزلو عنا زمانگنا ہیر شو وزل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، او رک بشی ددینا آغسا چی دی با ترا بلل کول دی بار را بلل من قبل دینا مخی وزنو دی با یقینو کی ما لهم من محیس نشتے دی دا پارا زید تیختے. دو زبانی بے بسکو. ولو جعلناه قرآننا عجمیا کچرے گرزولے منگا دے قرآن کریم لرا عجمی جبکی لقالو نخامخا دے خلق بویلو لا فصلت آیاتو ولی تفصیل سر ندی آیاتون دے ولی فصاحت نشتے پا آیاتون دے کہ عجمی و عربی آیا دا کتاب دے عجمی او پیغمبر دے عربی. قل هو للذین آمنوا توادا دا کسان دا پارچی ایمان روڑے ہدایت و شفا دا والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرون او کسان چی ایمان نراوڑی پدے کتاب بانے پوگنو داغی کی درن والے دے وهو علیہم عما او دا قرآن کریم پاغی بانی لڑون والے دے سبب دڑون والی دے. اولائک ینادون من مکان بعید دا کسان آواز بکولے کی گی جیتا رابلے لے کی گی بدیل را دل رزینا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ یقین ورکڑے مگا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب فاختلف فیہ نو اختلاف کرے شیو پائے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک کچرے نوے فیصلہ مخ کی شویستا درب دا طرفنا لقوزی بینم نخامخا فیصلہ بشو ددید عذاب ددی پا منس کی وس. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْ أُمُورِهِمْ یقیناً دیجی دی خامخا پا شک کی ددین پکلک شک کی. من عامل صالحا فلنفسی نو چاچی عمل کرلے نیک عمل نو دخپل فیدے دا پارا ومن اساء فعلیہ چاچی بد کری نو پوبال بے پد باندی وما ربک بظلام للعبید او ندستا رب حس قسم ظلم کون کے پیس بندو. الیہ یرد علم الساعة تو واپس کولیشی علم دا قیامت وما تخرج من ثمرات او نراوزی دا میونا من ساکمامها دا کسوڑ اخپلنا دا غلافون اخپلنا وما تحمل من انسا او نو اچتی نو بار اخلی نو مید اخلی حسی و مادہ زنانا ولا تزعون زیگئی الا بعلمه مگر پا علم دا اللہ بانے. ویوم ینادیہم و پاورز بانے چا اللہ باوازو کی دی تا این شرکائی کم زی کی دی زمان شرکا ستاسو پا خیال ستاسو پا گمان چیو. قالون دی بو یا زناکم خبر در کر لیتا لما مننا من شہید نشتے زمانگنا اس یو گواہی کون کے دے. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ او رک بشید دینا آغا چی دی بو طرف را مدد شوید دینا مخی وزنو دی با یقینو کی ما لہو گمان بو کی یقین بو کی ما لہو من محیث چی نشتے دی پارا زیادہ تیختے. اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت باندھا مکول توفیق راکی وخلا قربت نورا